زه تا ته یو حق لاره ښیم. زه به دا وایم چې حضرت باباجي رحمت الله علیه او یا کاله چې کوم دی د دین خدمت کړی دی، تاسو ته چېرته غلطه لار ښودلې ده؟ مولانا قاسم صاحب چې کوم دی خدمت کړی دی، تاسو ته چېرته غلطه لار ښودلې ده؟ مولانا ادریس صاحب دلته د دین خدمت کړی دی، تاسو ته چېرته غلطه لار ښودلې ده؟ الحمدلله مونږ دا یو څو کاله چې کوم دی دلته ستاسو سره وخت تیر کو، تاسو ته مو چېرته غلطه لار ښودلې ده؟ نو چې په دې اویا کاله کې د باباجي رحمت الله علیه تاسو ته غلطه لار نه ده ښودلې شوې، نو زه به نن تاسو ته غلطه لار څنګه وښیم؟ زه به نن تاسو ته صحیح لاره ښیم او که نه به ښیم؟ او دغه خلکو ټول عمر د اسلام او د دین مخالفت کړی دی، نو هغه به نن تا ته چې کوم دی څنګه حق لار وښیي؟ نن به تا ته چې کوم دی صحیح لاره څنګه وښیي؟ هغه په خپله باندې په غلطه دی، نو تا ته به چې کوم دی حق او صحیح لاره څنګه وښیي؟ ولې دا خبرې ټولې په ریکارډ باندې موجود نه دي، دا خبرې ټولې تاسو اورېدلې نه دي، د دې ټولو خبرو نه تاسو واقف نه. هر سړی په دې خبره باندې پوهه دی، عزتمندو د علماء کرامو ملګرتیا پکار ده چې عالم زما سره د پیدایش نه واخله تر جنته پورې ملګرتیا کوي په دومره لوی سفر کې، او بیا دې زه د عالم مخالفت کوم او د عالم په مقابله کې دې راځم. او اے عزتمند په دې خبره باندې سوچ وکړه چې سبا په ستومانه نه علماء کرامو ته دومره مخامخ په مقابله کې مه راځه چې سبا ته را روانې او تا سترګې ښکته کړي او الحمدلله ما سترګې اوچتې نیولي چې پرون په زړه کې ته وایې چې هلکه ما خو د دې مولي صاحب مخالفت کړی او سر ښکته کې د ځان نه خو مې چې کوم دی لوپټه راتاو کړې وه، د عالم مخالفت مې کړی و. نو ته به په کومو سترګو بیا زما سره مخامخ کېږي؟ ته به په کومو سترګو ما ته د خادخ وینا کې؟ ته به په کومو سترګو بیا ما ته د غم وینا کې؟ ته به په کومو سترګو ما ته بیا چې کوم دی د دعا وینا کې؟ ستا په سترګو کې به حیا بیا نه وي؟ نو عزتمندو هسې نه چې سبا ستا سترګې بیا ښکته یي او زما سترګې اوچتې. عزتمندو دا سترګې د خپله مخ ښکته کول کې دا سترګې د اوچتې وساته او بحاله او برقرارې وساته. زه ستا عزت کوم، ستا قدر کوم، نو بیا ته ولې زما په مخالفت کې راځې؟ بیا ته ولې زما د علماء کرامو په بې ادبۍ او په اختلاف کې راځې؟ عزتمنده